محفوظ نکاح بس څنګه کوي پلان کې د پلان کې زوی چې په دې نامه بل ضرورت یې نشته ضرورت نشته پلان کې د پلان کې زوی مونږ اسې استحبابا وایي مخامخ کې نه او ځله په نکاح ورکړو نو مې موانه لري پروا تاسو پوهیږئ په خبره ځله په نکاح ورکړو او ضرورت یې نشته دا خاصه تاکیدن مونږ وایي الله تعالی کی بچی کی شهادت قابل قبول ہے نہ نابالغ نه قبلي الکو د جنې پیدا کېدل دا په تقدیر کې مخکې لیکل شوی دي نو اوس وخت د فارامي چرګانو د وجنه جنې زیات پیدا کړي دا تا جنت او دوزخ په تقدیر کې مخکې لیکل شوی دي دا مزوري کې لا جواب راځي دا جنت او دوزخ څه کې لیکل شوی دي په تقدیر کې مزوري خبره خلاصه یو درې جواب سره کړه بزو اصل جوابدار چې په تقدیر مو مکلف نه یو تقدیر څه خبره چې څه لیکل شوی که خبره په تقدیر شي خو بیا نه مونږ ورو او ایمان ته ضرورت نشته په تقدیر مونږ مکلف نه یو مونږ په خپل اسباب مکلف دا سوال خود تم کولې شي چې امر ګوجن خو په تقدیر کې مکلف ډاکټر نه علاج ورکړي وایي مرګ ګوجن خو د الله تعالی طرف نه په تقدیر کې لیکل شوی دی ډاکټر علاج ورکړي هغه باندې نه په کلمات څه په تل په خپل اسباب په خپل اسباب بلته د کش قرا جایز ده او کنا بالکل نه دا کشتونه خلک کوي او قران او باسي مناسب دا خو خبره نه ده زمون په وطن کې یو ډېر لوی رواج دی لیکن دا خشي نه دی دا غي وجه دی چې بعض خلک دا غي قرضونه مخکې فایده واخلي دا خو یو ټول خلک یو کس راغون دي او قرعه باسي نو دا خو تملیک دی شو دا خو اثبات نه دی څه شو دا خو تملیکات دي نو بس کې او ټول دنیا نن سبا په دې کشتونو روانه خدمو غواړانو د درې کلامي طلاق ګناه نه نشي ورکول ګناه ته طلاق نشي ورکول خپل پسې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی بس دې کې مولانا ته یو مسله تیر شي او تاسو یې ما دا طویل او خیر دوباره درته وایم ما دا سمح کې ویلو زمون پنځ باندې ک نسبت ملک یا سبب د ملک ته کی صحیح دی په دې د ټول علماء اتفاق دا دی وایا چې کپرده خدای ته وایي چې انت طالق تنجیز کی تعلیق نه دي تصویر کیږي تنجیز دا لغوه که سبا یې داخله په نکاح واغښتا دا لفظ لغوه شوی دی اسم نشتا کپردی عبت وی چې انت حرا تنجیزو کی دینه حر کیږي ځکه دی مالک نه دی دا لفظ لغوه شو نو که سبا لدا سړی دا عبت په بیان واخلي نو حر کیږي په دې اتفاق او که نسبت تعلیقا ملک یا سبب توشیناره کې اختلاف دی نسبت تعلیقا چا توشي ملک یا سبب تناره کې خلاف دی ملک څه ته وایي لکه وایي که دا عبد زما په ملک کې راغی ځای دا ملک ته نسبت که دا ښځه زما منکوحه شوه نو دا به طلاقی دا ملک ته نسبت او سبب ته نسبت څه که دا عبد مې واغېست یا سبب ته نسبت که دې ښځې سره نکاح مې وکړه دا سبب ته نسبت نو که ملک ته نسبت وکړي یا سبب ته نسبت وکړي نو فيه خلاف ای مسله سوی ویدام لغولی بلکې مالک سے پکې یو بل خبره کوي مالک ځان لگا امام شافعي او احمد وی دا تعلیق صحیح نشو زبا دا خلک تا په ملک کې راشي او په نکاح کې او دا عبد ملک کې مراشي اسم نشتا او زمون په دې دا تعلیق صحیح دی بالکل صحیح دی دا صحیح دی او که تاسو خیالو ما یو دلیل د تاسو په ترمذی کې ویلو څنګه دی لکه لئن اعطانا الله من فضله لنصدقن دې څه ذکر الله په مقام د برخه کې ذکر کوي نو کله دې دا خبره لغو او دا قول لغو نو الله پاک دا په مقام د مدح کې بیا ولې ذکر کوي ویګه کنا څنګه دی تاسو پدری کما سر میں ومنهم من عاهد الله
لئن آتانا الله من فضله لنصدقن لئن آتانا من فضله لنصدقن نو ګور الله په مقدمت فکر کوي ان نشته او ځین دلیل ذکر کړه دا وصیت چې کینو چاته نسبت کوي مستقبل ته نه کوي دا ډورو په نسبت کوي دا مال دل ورکو مستقبل ته نسبت کوي دا زموږ د فاریو نظیر شو او د دې دلیل سره د دې دلیل د حدیث جو سره راوړل چې لا طلاق قبل النکاح ولا عتاق قبل الملك او د دې جواب راکړه محمول په تنجیز باندې راځه امام مالک ته یو خبره کوي هغه وی کړه دې خزه نسبت یو چې پلان کې خدمه او پلان کې لور یا د پلان کې قوم بیا دې موږ سره مرګره دي او کوم متقه خزه وای چې یو خدمه وکړه نو بیا دې شافعي احمد سره مرګره دا رنګ په عبادت کې نسبت کې پلان کې مرایي مې واغې د پلان کې مرایي بیا دې موږ سره مرګره دي او کدی متقه عبادت یادې شافعي احمد سره مرګره یادې خبره ذکر کوي انشاء وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحملوا المؤمنات ثم تقتلوهن قبل ان تمسوهن امام بخاري دې مرګره دي ها دا ایمو ثلاثه يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ولدي معلومی کی ثم طلقتموهن جلوس طلاق ورکړي نو معلومی دا چې مخکې نه دي صحیح کړه نو موږ وایو چې موږ مو چې مخکې نه دي صحیح لکه پوهیږئ دا خو یو جزئیه ذکر کړه دې نه خو دا مسله نه معلومیږي دا خو تعلیق کوم ما چې دا وی یو سړی چې دا وی که خدمه او کړه طلاق ده نو دا کوم وخت کې طلاق واقع کیږي شابه دا چې کوم وخت دا خزه په ملک او په نکاح کې راشي دا خو تعلیق دی دې سره خو دا خو موږ دا خو یو مسله شرعیه الله پاک ذکر کړه چې خزه په نکاح والد هغې نه پس طلاق ورکړي نو دا عزت او دا مهر او دې دې کې خدا نشته چې نسبت مستقبل ته کولی چې څه نشي کولی ثابته طلاق موږ وایو چې طلاق بعد النکاح ده مخکې خو نه واقع کېږي تجویز خو موږ هم منع ګڼو چې ښځه په نکاح کې نه ورته ورته ویل چې طالب دا خو موږ هم لا کوو شابه همدغه مجمل الفاظ مې ته منسوب دي چې طلاق د نکاح نه مخکې نشته نو موږ ته مراد کم طلاق اخلو تعلیقي نه بلکې تنجیزي محل نشته ورپسې دا یاد ساته دې تابعینونه او د دې صحابهونو چې دا کوم اقوال منقول دي هغه کې هغه لږ چې لا طلاق بعد النکاح الا بعد النکاح ولا عتق الا بعد الملك هغه په تنجیز حمل کوو او کله به تابعین خپل اقوال نو ویلي دا به وعن الانسان وذات الذين ولا نجده محمد بن كعب سليمان يسار وجاء القاسم ابي رحمه وابن الحارث والشافعي انا ادعو قال اذا قال لي وابوك عن قد نوي او دي مكره هذه اختي ذا بخور دي مكره او خدای ته وی هذه اختي دا مثلا خورا نو مولانا څه په دې کې مسله ډیره شوی ده یاد لرئ چې دا کله پکې نیت دا وکړو چې دا زما دینی خور ده اسم نشته د پکې دا نه چې دا زما دینی خور ده مسلمانان ټولونه خويندې دي اس مشکل نشته اسم نه کېږي او کنيات یو کو بیا به ها کنیت یو کو نو زموږ د جماهیر په نس خو بیا څه شی دی باین دی حرام شو باین دی طلاق باین شو امام محمد سے بده زهار وای صرف امام محمد ته زهار وای او جماهیر ته زهار نه وای ښا زهار کې ماده وقیده لګوي یو ویلو چې ذو رحم محرم بیات کی او دین تشبیه به د هغه اندام سره ور کی چې هغه ته قتل ممنوع یاد لرئ دو خبر زهار محمد سے بده زهار موږ ته او کنیت نو د ټولو په اصل نشته دی ورپسې شه ورته تمام مخکې ویلو چې امام بخاری کوم د کې استدلال لراشي دې دلیل کمزوري دې دلیل کې څه وایي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لساره هذه اختي وذلك في ذات الله تخدير لپاره ویلو او ته مخکې وی چې ګورې دیني فورمه پرې سم واقع نشو
مولانا صاحب دا مکره نو ابراهیم مکره خو هغه دی چې اختیار یې طلب الله اکبر مکره دی نه مکره څه ویل کېږي اختیار یې رضا مکره هغه ته اختیار نه د تیر وطن مکره هغه ته چې څه طلب شي رضا یې طلب شي د رضا نه وته دغه د مخکې نه دفاع کوله زوبر په دې شان بس مولانا صاحب دا دې نکړه دې په متوجه شو دې کې امام بخاری رحمت الله علیه متعدد مسائل لولي دین کې ایمار به متفق دي او په دین کې زمون غوډای مو ثلاثه په منځ کې ولې اختلاف دی لکه وګورئ تاسو کې ده باب الطلاق فی الاغلاق د امام بخاری باندې د طلاق لپاره څلور شرطونه دي د امام بخاری باندې د طلاق لپاره څو شرطونه دي څلور نو د باغ خپل دا د دې ځای مجتهد دی دا خپل قواعد دي او خپل شروط دي نو دې څلور شرطونه وایي لومبي شرط عقل د پدې نو که یو سړی لیونی وي طلاق یې نه کېږي دا به باندې لومبي شرط څه شو عقل دویم شرط څه شی دی عمد چې قصدن به ورکوي نو که قصد دی نو او غیر اختیاري د خولې نه ووتل قصد یې نشته نو بیا د په نس طلاق نه واقع کېږي او موږ د عمد قید نه منو پوهېږې موږ وایو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد نو دې پکې دویم شرط عمد یادوي چې قصدن وایي که قصدن نو او خطا شو نو طلاق نه واقع کېږي دا دویم شرط او دریم شرط ذکر چې یاد یې وته که یې رو بیا نه واقع کېږي دریم شرط څه چې دی ذکر نو که ورته یاد نو او په یېره دا خبره ده وکړه بلکل یېرې وه نو بیا هم طلاق نه واقع کېږي او څلورم شرط اختیار چې په خپل اختیار به ورکوي نو که چا مجبور کو مستری کړ مکره شو نو طلاق نه واقع کېږي څو شرطونه شو مولانا صاحب کم یو عقل شو د مجنون نه واقع کېږي دویم عمد شو د مخطئ نه واقع کېږي دریم ذکر شو د ناسی نه واقع کېږي او څلورم اختیار شو د مکره نه واقع کېږي پوهېږي په خبره زموږ ځان له خپل شرطونه دي زموږ هم ډېر شرطونه دي یو عقل دی موږ وایي د مجنون نه واقع کېږي یو بلوغ دی د نابالغه نه واقع کېږي موږ به یې ګوره بلوغ قید لګاو چې د بالغ واقع کېږي او د نابالغه نه واقع کېږي دا نور نه یو دا چې دغه دا څه ورته ویل کېږي یقظت زموږ په یو شرط څه شو یقظت ودرې په خوب کې یو سړی چغې وایي نو طلاق یې نه واقع کېږي په خوب کې چغه وایي یقظت موږ د طلاق موږ وایو دا نه واقع کېږي بهر کې دلته اوس راشه باب الطلاق فی الاغلاق دا یو مسله ده زمون او د ائمه ثلاثه په منځ کې اختلافي یو توقع ده فی الاغلاق والکره دا والکره کې وو عطف تفسیر دی امام بخاری د اغلاق معنا په کره سره وکړه کره پیژنې اکراه نه ماخوذ دی اکراه ته ماخوذ دی یعنی طلاق په اغلاق کې او په کره کې بس دلته اوس راشه ماته وګوره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ د مکره طلاق واقع کېږي یو سړی مجبور شو او ټوپک ته پکې خو چې شابه طلاق ووایه او هغه طلاق واقع شو او د ائمه ثلاثه او د امام بخاری پنځ د مکره طلاق نه واقع کېږي دلته امام بخاری اعلان مسلک د ائمه ثلاثه یاد بشي زمون پنځ د مکره طلاق واقع کېږي او د ائمه ثلاثه پنځ باندې نه واقع کېږي دا وی امام بخاری قید راو باب الطلاق فی الاغلاق والکره بعد تفسیر الکره مراد اکراه اخلاقا دې طلاق نه واقع کېږي امام بخاری رحمت الله علیه باب کې خو او دلیل یې سره حدیث ته نبی علیہ السلام دا په شرط برابر نه راوړنو حدیث پکې شته او د امام بخاری رحمت الله علیه په شرط برابر نه لري ځکه خو زه وایم
پاپات زه استاد خیال دي زه خو د خپل مذهب لپاره داسې نه کوم چې ناجایز خبره کوي اذا ائمه ثلاثه کوم دلیل باقاعده مونږ وایي حدیث پکې څه دی لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق دا په دې کې حدیث دی لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق دوی د اغلاق معنا اکراه لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق فکر په خبره نو دی وینو څه کېږي اغلاق معنا دوی اکراه اخلي او دا حدیث دا لا طلاق ولا عتاق الا فی اغلاق دا په متعدد کتابونو کې دی نسائی کې دی غالبا په ابو داود کې دی زه دې جواب کوم زویما چې اغلاق متعدد معانی دي دا اغلاق یو معنا دې معنا لغوي اغلق یغلق اغلاقا یو شی ګرانده کول یو شی بندول نو لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق فطلاق و فعتاق کی اغلاق نشتا در هر وقت واقع می شود په حیث کې موقع کی که خزه حاملی بیا موقع کی په دا منځ خو په اوقات ثلاثه کې مکروه دي نه صحیح کی ویږي په خبره لیکن طلاق عتاق فی اغلاق نه دی په دې کې اغلاق نشي کولای چې دې ټیم کې به طلاق ورکړي او دې کې به نه ورکړي دې چې وخت کې عتاق کې دې وخت کې به نه یو معنا پیدا شو دیم معنی څه کوم دیم د اغلاق معنا ز اقلم غصا دا لکه تحقیقی معنا ده د اغلاق معنا څه اقلم غصا ودی لکه غصناک سړی باندې اغلاق ارشی په جرندای دماغی کار نه کوي اغلاق او د غصې درې مراتب دي او دا مسله ابن عابدین شامی ډېر خپل مفصله ذکر کړی ډېر خپل مفصله ذکر کړی دا غصې یو مرتبه خو عامه غصه ده په دې کې هو طلاق واقع کېږي تاسو ته خبر ما ویلي چې ښځه خاوني او بل سره ګپ شپ لګوي نو خو طلاق خو نه ورکوي غصې کې ورکوي یو مطلق غصه ادنه مرتبه د غصې یو بله مرتبه ده هغه مرتبه علیا ده هغه څه ده هغه دا ده چې دې دومره سخت غصې چې که وروسته درته ووایي چې تا طلاق ورکړی دی ما نه دي ورکړی د به دې اغلاق راغی دماغ جننده دي دې وخت اختیار مغلق دی رضا مغلقه ده دا علیا مرتبه ده دې وروسته نه پوهېږي بعضې وخت کې دومره سړی غصه شي چې هغه په ځان باندې نه پوهېږي نه بلکل ګړې وړې وایي جامې هم شلي د ځان چکونه هم لګوي په ځان باندې د کور لوښي کډې هم ماتوي ټوپک پسې منډې وایي نو شامي لیکلي دي چې دغه مرتبه د غصه کې طلاق نه واقع کېږي دا خو د جنون کیفیت دی دا د جنون کیفیت دی او یو متوسطه غصه ده متوسطه غصه دا ده چې په دا چکونه هم لګوي وهلم کوي وروسته ورته هر څه یادي یرتنی نو په دا لومبه مرتبه علیا کې طلاق نه واقع کېږي عندنا هم او په دا ادنه او متوسطه درجه کې طلاق واقع کېږي دا د اغلاق معنا مې بلا وکړه یو معنا لغوي مې د اغلاق وکړه او د اغلاق بل معنا مې څه وکړه هغه صورت د غصې چې کوم هغه سخت غصه ده هغه معنا مې وکړه اوس مولانا صاحب زما دلیل سړي دا خو ما د هغې نه جواب وکړه زما دلیل مشهور حدیث دی شهرت ته رسېدلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد د حاصل د سر نه رضاني وی رضا نه چې حاضر دي د حاصل د سر نه رضاني د حاصل د سر نه نیت ته طلاقوني د حاضر د سر نه نیت د طلاقوني او دغه طلاق واقع کېږي د مکره څنګه واقع کېږي د مکره هم رضا نشته نیت شته نیت یو کړه طلاق د حاضر نیت نه د نیت دی د حاضر نیت نه د مکره سي نیت رضا د ډول نشته نو دغه پیغمبر نه واقع کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث جدهن جد وهزهن جد د حاضر واقع کېږي
رسول الله مبارک وي د حاضر واقع کېږي چې د هغه نیت نشته ټوکه کوي که نه نیت ته طلاق کوي نه دی رضا یې نشته او مکره نیت کړی دی رضا یې صرف مفقوده ده نو د مکره په طریقه اولاد واقع شي تاسو پوهېږئ په خبره دا خو زما دلیل شو دا در دلیل د جواب اوس به د امام بخاري دلایلو نه راشي تا ته به خپله پته ولګي د امام بخاري دلیل او زموږ دلایلو کې څونه فرق دی والسکران د نشه طلاق دی وي نه واقع کېږي د په هغه عطف کو د سکران د نشه طلاق نه واقع کېږي د عطف په اغلاق باندې وکړ اغلاق نه کرها واقع دي چې کرها دي ته پوهېدې نه د نشه طلاق دی وي نه واقع کېږي او زمون پنید او د مالک ته پنید واقع کېږي بلکې درته یو نقطه ووایم زمون پنید د مالک پنید وهو احد قولي الشافعي واحمد زمون پنید د مالک پنید شابه زمون د دواړو مذهب دی وهو احد قولي الشافعي واحمد د سکران واقع کېږي ٹھیک شو او د احمد او د شافعي یو بل قول دی هغه وینه واقع کېږي د شافعي او د احمد یو بل قول دی او د امام بخاري دغه قول دی چې نه واقع کېږي سکران مونږ وایو او بل څه دی نائب په نائب د ټولو علماء اتفاق دی چې نه واقع کېږي او مولانا صاحب لږ کوي کوخه د مجنون بل اتفاق نه واقع کېږي اوس دوی دا سکران قیاس کوي په چا په نائب او په مجنون چې څنګه د نائب اختیار نشته څنګه د مجنون اختیار نشته چا به صحیح دغه رنګه سکران هم اختیار نشته ما ته ګوره مونږ وایو د سکران سبب د اختیاري دی د چا چې شراب څښه د سکران سبب د څه دی اختیاري د مجنون سبب د اختیار کنه او د نوم سبب هم اختیار ټیک ته چې خوب سړي په خپل اختیار سملي او دا خوب خدای راوړي بعضې وخت داسې حالت ته بدله ورسېږي طبعا دې به خامخا خورده کېږي او نشه خو طبعي شی نه مسته کوه نو دا سکر زمونږ پنیر د مالک پنیر یو قول د شافعي د احمد هم سره دی چې د مسکر واقع کېږي ولې ځکه سبب یې راته په اختیار کې دا شو لکه د په خپل اختیار طلاق ولې بلې شراب څښي او نائب او مجنون د هغې اسباب هغه د انسان په اختیار کې نه دي څه مې ویل ته د مجنون خو اختیار کې نه دی نوم سبب اگر کله د په اختیار کې دی خدا شي طبعي دی الله اکبر پوهېږې او سکر خو طبعي نه دی مخکې دا نو د سکران زمون په دې واقع کېږي مجنون نه واقع کېږي ښه د مجنون په دې خو اجماع معنا قدر چې د مجنون نه واقع کېږي ښه دارنګه د بېهوش هم نه واقع کېږي ځکه بېهوشي هم د په اختیار کې ده د مجنون د معتوه هم نه واقع کېږي ځکه موږ سره د ابو هريره روایت دی کل الطلاق جائز کل الطلاق ټول طلاق جائز دی الا طلاق المعتوه الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله الا طلاق المعتوه چې لیونی دی المغلوب على عقله دا په ترمذی کې دا حدیث تیر شوی دی ویلي ویلي او الا طلاق المعتوه ولحصر حقيقي نشته ځکه د ماشوم هم نه واقع کېږي حصر حقيقي نشته د ماشوم هم نه واقع کېږي دا مخکې ده وامرهما باب امر السكران والمجنون نور حالات لکه د نشه عقد نه منعقد کېږي د مجنون ده او باب الغلط والنسيان في الطلاق مونږ وایو چې د ناسي او زمونږ په دې کوم نه واقع کېږي طلاق چې کوم یو سړي نه یېره ده خبره د ناسي بس نه تېر وته زمونږ په دې غلط او د نسيان په طلاق کې واقع کېږي هغې په دې صرف دومره به شي چې د رای نه وه رضا نه وه نو رضا خو طلاق جدهن جدهن دا زموږ دپاره ګډ دلیل دی او د یو عجیبه نقطه په موږ یو اعتراض کوي که نه یو ناشنا ټکي وایي څه وایي وی باب الغلط والنسيان في الطلاق والشرك په یو سړی په شرک کې د خولې نه خطا لفظ وځي د شرک وکېرغه دا به موږ غټ اعتراض کړي د نن زمانې د بعضې دوستان که شرک او کفر د خولې نه غیر اختیاري وځي نو دا شرک دا غلط پکې معفو ده خولې نه مشرک دي او پوهېږې
نو که طلاق د خولې نه وځي په غلطۍ کې نو طلاق څنګه واقع کېږي او که اکراه دی وکړه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان نو کفر او شرک په اکراه نه واقع کېږي نو طلاق څنګه واقع کېږي دی غټ جواب غټه دی باندې خلک اعتراض کوي غټ علما د اعتراض کوي الکه شرک مضبوط شي دی که طلاق شرک نو په اکراه سره شرک واقع کېږي نه په اکراه سره مشرک کېږي نه په اکراه سره کافر کېږي نه نو په اکراه طلاق څنګه واقع کېږي حساب څنګه شي او که یو سړی خولې نه په غلطۍ کې شرک وت کفر وت مشرک کېږي مو وایي نه نو په غلطۍ کې د طلاق او عتاق وتول واقع کېږي د دې د جواب وکړه د نصوص پرانا کې کوم بدل ته نه لیکلي زما طرف ته متوجه شه مزیدار جواب ورکړه زویما د شرک او د کفر محل لسان نه لسی شي دا ذهن کې واچو او دې باندې ما دلایل په کتاب الایمان کې ویلي د شرک او د کفر محل څه دی قلب دی او د طلاق محل څه دی لسان بس دا خبره جوړه شو نو چې اکراه په یو سړي وشوه اکراه چې ته کلمه د کفر اوایا نو الله پاک سوی الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان چې کوم محل دغه کې ایمان پروت دی چې کوم محل دغه کې ایمان صرف ازاله د شرط را لږ خو شرط وکړ ځایږي تلفظ به لسان خو شرط دی الته محل کې ایمان شته ځکه سړی نه کافر کېږي او د طلاق او د عتاق محل څه شی دی که په زړه کې یو سړی ډېر سوچونه د طلاقو کې نه واقع کېږي د موسوس طلاق نه واقع کېږي زړه کې وسوسې راځي سوچونه زړه کې د قصد مقر طلاق نه واقع کېږي تر سوچ تلفظ دې نه کړي نو دلته د محل نه تفویض راغی په خولې طلاق زين خبره واغستا دې ته موږ چې هغه قوي دی او دا قوي دی خبره د محل کوا د ایمان او د کفر محل قلب دی هغه ته ازاله نه دراغله الاشعری فخبل وی الا من اكره وقلبه مطمئن بالایمان او کله قلب لم ازاله را الذ ایمان لا شو کدا سے اکراه پراله چې د خلین هم لاړو د قلب نم لاړ بیا څه شو ایمان جوړ شو الته محل کې ایمان باقی دی او د طلاق او د عتاق محل څه شی دی شبا لسان دې دلته تفویض راغی ځکه خوشاري وای ثلاث جدهن جد وهزلهن جد چې محل نه تفویض راغی ځکه خوشاري وای چې د محل نه سره راغلی دی تفویض راغلی دی محل فوت شو هذا کې محل نه فوت شوی دا دې مضبوطه قاعده نه درته وخوله نو دا قیاس مع الفارق شو وغيره غير الطلاق وغيره بقى سجري أغيب عن عقب كخباب الطلاق وغيره سجري اعتاق دي سوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ورماء الإمام بخاري كالاستدلال لراشي بيانا غريقري الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى أو دمكره نية وينشتا دمكره زم امام بخاری 13 وته د مکره نیت شتا اختیار نشتا د مکره نیت شتا اختیار شتا رضا نشتا نیت کیونه کی تلفظ څنګه نیت کیونه کی تلفظ څنګه نیت مشتا شابه اختیار مشتا او اختیار اختیار خپل اختیار وي څه نشتا رضا نو دا دلیل ته کمزور شو لکه څنګه دا خبره ها دا مکره نیت شته د خپل تلفظ وکړو دا ول خو نیت څه ته ویل کېږي قصد قلبي دی چې قصد نو پر تلفظ څنګه کې رضا نشتا او رضا شرط نه دی جدهن جد وهزلهن جد پیغمبر ویا زدار نه وای مقام د دلیل کې امام صاحب سره سوخ کړی نشي جنګول مقام د دلیل کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ظاهر کې ګور تا امام سے مذهب به کمزور ښکاری او چې دنه باطن تکوس کې بیا د امام سے مذهب برتر مضبوط ښکاری تو ظاهر لګیا دي شرک نواقع کېږي په اکراه او طلاق واقع کېږي کفر نواقع کېږي د اکراه او طلاق واقع کېږي الکه ظاهر کې خطرې دوکه شي خطا شي او واقع امام سے ور کمزور دي
او چې حقیقت ته باطن ته ټول شي دا د دوه محل وګوره پته لګي او امام سجاد نه خدای ته کې ثلاث جدهن جد حدیث او مشهور حدیث دی ودا دې حدیث خدای نه سم کول شي ورپسې شاه وتلا الشعبي ابن شعبي نه جاده شعبي خو خیر تابعی دی دا قول موږ روح حجت ورنره ودنه جاته پوسو کړه طلاق د ناسی طلاق د ناسی ولا تو اخذنا ان نسینا دی جواب کوي او اخطانا دا خدای بندا د دې تعلق د دنیا سره د آخرت سره دنیا کې خو دې په خطا چاله په خېټه چالو ورو منډل خو دیت پور کې بابا څه پور کې دیت پور کې کفاره ده در باندې بابا جی کفاره دیت دې در باندې دې تعلق دنیا سره نه چا سره ده آخرت سره وما لا يجوز من اقرار المؤسس من مسلمانو ځکه ولې اقرار د مؤسس کې فضل کې اقرار کې پخلې نه طلاق نه واقع کېږي ولې نه واقع کېږي چا به محل لسان دی قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقر على نفسه بجنون اقوم من مجنون واقع کېږي ادب نه قائمېږي وقال علي بقر حمزه اواصر شارفيا تشدا غزو خانو وتبقى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حمزه فاذا حمزه قسم الى نشأ محمرة عيناه ثم قال حمزه هل انتم الا عبيد لابي نطيف نبي صلى انه قد سمعنا نشده وخرج وخرجنا معه نذالي باغيه تعواز رانا وسطجي نشأ دا هغه وخت چې نشه حلال دا هغه وخت چې نشه سوا اوس ممنوع دا چې په کم نشه کې تا طلاق ورکړه دا غي سبب محظور دی ولې دی کاو دا غي سبب محظور دی ولې دی کاو او په تاسو تعلق سره علي او حمزه خطر دي نو د دواره په پتر نقصان اندره بیا هم دا استدلال کمزور دی ځکه چې ټیک تا چې حمزه ملامت نه ک پدې وجه نه چې دا بهوش او پدې وجه نه چې دا ناشاو پس وجه باندې مولانا څه څه وجه ترې دې خپل پر دې خو نه دي غني زجر خو به ورکړې وکړه زجر خو ورکول پکارو کنه زجر خو به ورکړې وکړه بل ترې خبر خلاص دې کې څه ما کېدا وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق هذا عثمان بن حزم فلا يصح الاستدلال دا چې دې کنه دا چې دی وی کې قال فلا يصح الاستدلال قبل تحريم الخمر لګيږي قال هغه ما درته ویلي دي او دا عثمان رضی الله عنه اثر دی لیکن مولانا صاحب خبردار سے د خپل رائے دا لیکن صحابه په مېس کې اختلاف دی کوئی کې په خبره دا صحابه کې اختلاف دی وزم اختلاف وقال ابن عباس الطلاق السكان والمستكره ليس بجائز ليس بنافذ جائز معنی سوا کیتا ليس بنافذ دا خپل رائے دا د مقابله کې حضرت عمر فاروق دی د مقابله کې حضرت ابو هريره دی عبد الله بن مسعود دی اخي په دې واقع کې وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق المؤمن نقول منه وقال اذا بدا بالطلاق فله شرطه مدابل شرط ودا سے ہوئی ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار وبعض حضرات انت طالق طلاق واقع شو موږ چې نه په شرط مخکې کې درستو کې نه واقع کېږي پیږي کلام یو ان دخلت فله شرطه وقال عبد طلق رجل امرأته البتة ان خرجت وقال ابن عمر ان خرجت فقد بطت منه غرا الطلاق فكر شرط رسوكري يا معلق وان لم تخرج فليس بالذب ذر مذهب وقال في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامراه طالق ثلاثا تفوت بسيو في جسمت کرتے ہیں وقضى في فضل کی رسل حين حلف بتلك اليمين اذا اجمالنا ليس مراد ان ثم اجلا اراده فدوي ما د جمعه پوری ملا کارو کنه بیا به خلاص خیر ٹھیک وقال حين حلف وجه ذلك في دين امانته ديانه معتبر شو وقال ابراهيم قال لا حاجه لي فيك نت اعتبار منغمنو وطلاق كل قوم بلسانهم منغمنو فقد توجه لا كلام زمانه پتا فنت طلاق باين واقع قال قال اذا حملت وانت طالق ثلاثا يخشاها ان كل طهر مره يوكرت بين السبان حملها فقد بانت طلاق باين واقع طلاق مغلظ قال حذر اذا قال الهقي باهلك نيته منغمنو قال ابن عباس الطلاق عن وطن عند حاجتنا لي تقبل موایو که یعنی معنا به وکړو د حاجت ته چې بې حاجت لري څوک طلاق نه ورکوي دا نه چې نه واقع کېږي ضرورت نو طلاق مه ورکوه ضرورت شدیده په وخت کې ودله بنا والعتاق ما ورید به وجه الله دا دا مطلب نه چې د خدای د رضا نه بغیر عتاق وکړي صحیح کېږي
وګوره کنه کله الله د رضا نه بغیر طلاق عتاق کوي کیږي ذکرږي کله حاجت نه بغیر طلاق ورکوي کیږي وقال زهري ان قال ما انت بامراتي نيته وانما طلاقا فهو ما نوى ترجو قال علي الم تعلم ان القلم رفع الثلاث عن مجنون حتى يفيق انګه منو وعن السبي حتى يدرك انګه منو مرجو طلاق نه واقع کیږي وعن النائم حتى يستيقظ انګه منو تخوب ولا نه واقع کیږي وقال علي وكل طلاق جائز اذا طلاق المعتوه ماذا توقف بخاص ودې محسن نکته معتوه مجنون مراد ده دا سبب نه واقع کیږي مجنون نه واقع کیږي شابه مولانا پاله کې سوچونه طلاق کی نه واقع کیږي ما لم تعمل او تكلم تلفظ یو کو ور پتاو لګی ده کنه څه کې ده دسان لدخل جبلا یا یو سړی قلم باندې خط کی تعمل قلم باندې خط کی دم په منځ د لسان دی لا سر لیکلو کې خدتا ها جنون جنون وی محبت ساقط هو ذکرنګ د مجنون طلاق هم واقع کیږي خیر دې کې مونږ مرګري ورسره ها اخر هغه پنه کو کې وروستنی ځان ته اخر وی الزنا يعني نفسه فارض عنه وتنحى لشق وجهه الذي عارض قبله وقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا فارض عنه وتنحى براغه لشق وجهه الذي عارض قبله وقال له ذلك فارض فتنحى فقال فلما شهد الشهد دعاه وقال هل بك جنون تقي مناسبه كما جنون وي نبي په رجم نه راغلي طلاق دغه څه واقع کیږي ها موږ یې نه معلومه هغه بعید مناسبت ته حدود او قصاص جدا شي او طلاق جدا شي او دې مسله کې وسره متفق یو نو امام ترمذی استدلال ډیر بعید دی شبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربي فاطمه وقال وعن النبي قال ما كان هذا من عبد الله بن رضي الله عنه قال له في رجعهم فرجعنا بمثل النبي صلى الله عليه وسلم رجال جمعنا فأخذنا بحال فرجعنا من مكانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ولا إلا من تقولون ما تقولون شيئا إلا قال يقول طلعة أنا مويل الخاص شو لفظ مويل طلعة فدية مباراة طلاق على مال يدي سلون مويل طلعة فدية مباراة طلاق على مال تدابطول للطويل يوم ما ویلو میں خلع دې طويل کېږي خلع عام ده فارس چې کوي کولی شي او طلاق فدیه څه ته وایي چې په بعضې مهر ورته پرېږدي فدیه پېژنئ که نه بعضې پرېږدي او طلاق علی مالین څه ته ویلې کېږي چې په نور مال باندې جوړه وکړي مهر ذکر پکې ونه کړي چې پرېږدم یا نه پرېږدم او مبارات دې ته وایي چې ټول حقوق ورته پرېږدي زما تا په ما چې څو حقوق و مهر وغیره ټول مې درته پرېښودل او خلع عامه ده زور په دوسې شه لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا نباخلي الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله څنګه دي فيما افتدت به کدا فدیه ورکي کل مهر یا بعض مهر نبي ته غشته شي واجد عمر الخلع دون السلطان اصل کې حسن بصري بغیر د بادشاہ نه او د نائب د خلع نه کېږي عمر وینه کېږي واجد عثمان الخلع دون عقاص راسها فكم د عقاص راس عقاص پیجنې پونی پیجنې تر چې سر ساتي ان ډېر معمولی شی دی نو که په لیک سیزن ته کولی پونی ورته وایي تدل العقاص في مثنى ومرسل غدائرها مستجزرات الى العلا تدل العقاص في مثنى ومرسل
فقال توجه الى يقال على يتم حدود العشر والبلدان الواحد منه على سائر العشر والثمره ولا تقول قول سبحان الله تحمل هذا بعض حضرات يقول على سيكي چې قد سړی دی چې لا اختصر لك من جنابته یا سړی وته وي لا اختصر لك من جنابته نه په هر بس کو چې جوړ نه کیږي صحیح کیږي ها بعض حضرات وي بخلع ده خذ حق دی دا ګوره غلطه ده چې خذ غواړي کله خاون خوخی کنه نو قاضي ولا خلع کوي دا په یو قول دی د معنی کې زمونږ ګورې زمونږ اوسنی چې کم قانون دی د پاکستان دغه دی چې که خذ خلع غواړي که سړی غواړي کنه غواړي قاضي کولی شي دا څه ده فلا جناح علیهما ٹھیک شو الا ان يخافا الا يقيما حدود الله کوئی په صرف په مقصد کې نسبت دې تر کمال دا ور کوي دور پسې شاه او بخوی کې پاغه حساب نه وي مونږ په دین کې خوې ډېر خاصره دین یې خاصره دې کوم چې اسنه نبی رسول الله راته چې دا په دیندار دی ور سره خلا کې اسنه چې دا ډېر خفوی دی ولې وسره کې نو مخکې تنبیه کې خاوه چې په دین کې دواړو په عیب نه لګوم ولكن اكره الكفر في الاسلام انا شکر نه یریږم زه بس شکر نشم ادا کفر نه مراد معنی اصطلاحي مخلقه بس دې ما سره ډېر خېګړې کې خدما او سره جوړ نه کیږي راځه خو خو مې نه دي فقاتم اتر الدين عليه حديقته تبدا باقي واپس کې قال نعم قالتم اقبل الحديقه وطلق تطليقه طلاق ولا او كتبه چې دا خو دې نه معلومیږي چې حق د چا شو شابته د خدای شو نا رسول الله مبارک حکیم دی هغه ته پته ده چې دا جنجال نه جوړېږي اختیار د پیغمبر په مخ کې د چي اختیاریات د پیغمبر په مخ کې به اختیار د چي زو سر پته شه ورکوټ اختلاف پکې د هم د ما پنځ د ائمه او ثلاثه خلع طلاق د احمد پنځ فسخ ده پنځ د ائمه او ثلاثه خلع څه دي طلاق او د امام احمد پنځ څه دي فسخ دا زموږ مستدل کې طلاق خاطر وي او امره يطلقها دا زموږ دلیل شو او ثمره د خلاف په څه کې راوځي د احمد پنځ فسخ ده چې څومره مہر ټول خطا چې فسخ شنو مہر ټول بول کې او د ائمه او ثلاثه پنځ څه دي طلاق دی چې اصل باندې جوړ شو په مہری کې په نیم مہری د مہر نه په زیاتی باندې وي په غیر جنسي څلور قسمه مې راته وي ها وقال ابراهيم رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مناسبت يا عليه السلام يقول قال جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا وعلى الدين واخرج ما فيها ولا اجيبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوكين عن يهديك وقال نعم وكيف نعلم موت عبد الله بن مبارك المخرجين وأنا قرآن تقولون إن قاعدنا بغير من حال من الرجوع عن الشيطان رضي الله عنهم قال جاء من الرسول في مسجد شمال من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مع أني وعلى الناس الحديثين ويعبدون إلا أن يأمر الهدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوكين عن يهديك وقال نعم فردت عليها وأمرهم فقال نعم وكيف نعلم رسول الله وعلى عن ولد النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال الشيطان ولد شقاق اختلاف دخل قاون ناشر بادشاہ دخل عند الضرر مشوره ورکولی شي کنه بالکل ورکولی شي الله دا دی ویلي بین خفتم شقاق بین فبعث حكم من اهله وحكم من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله خبيرا دا دی ګوره مشوره ورکولی شي او حکمان به چې غیر خلع فیصله وکړه مشورې د دوه سره کولی شي وفيما حسن ذلك على حسن النبي عن يقول عن ذكر الإمام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وغير الإسلام في أيام عظيم ولا أذن ليس مناسبة رستم إلا مگر ابن أبي طالب زمان فاطمة لطلاق ورکینو بیا رضا ابو جهل تاسو پیږئ په خبره دا ګورئ مشوره ورکړه یو شی نو دا مشوره خو د طلاق او خلع په تقیاس ده پیغمبر مشوره ورکړه علیه السلام شابه بالکل یو ویل لخر څخه دا طلاق نه دی بری ویګه دا طلاق نه دی یو ویل ده او هغه زما په ملک کې ده او چاله می په نکاح یو عبد لور کړی ده ویګه او ما خرڅ کړه طلاق نه دی دا طلاق نه واقع کیږي په دې طلاق نه واقع
دا ما د ملک سره قوت دا طلاق نه واقع کیږي شابه وهي صراحة الإسماعيل بن عبد الله قال في مالك عن أبي عبد الرحمن عن قاسم بن محمد بن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في فريقة الناس من رسول من أعوام الصغير في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام من عرفة ولقد رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلال بیا بعید دی ډېر بعید دی ځکه دا بریره خو ثلاث سنن دا آزاد شوه به خرڅه شوې نه ده بلکې څه آزاد شوه نو دا استدلال دی بعید نه دی زه تېر وکړم چې آزاد شوه نو طلاق نو خيار شو چې زوړ خاوند سره پاتې کېدل نوې نکاح ته اجازه تو په غدا پاتې کېدې شو نو چې ارکله آزاد شو دی له طلاق دا نه دی دا احساس خيار دی نو چې خرڅ شي په طریقې ولا طلاق نه پېښه په خبره چې آزاد شو دی خپل اختیار پیدا شو نو چې په آزادوالي کې د دې خيار د طلاق نشو نو که خرڅ کې په طریقې ولا طلاق نه دی دا به ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تقول بالله فقول إليه مبدل وروس من يوم من بيت فقال لا وضربة فيها رحمة قولا ولكن لا يلعن بسوط فيها عليك وأن أشهد الصدق فقال عليها صدق وأنا أنبيكم قال في الأمر نحن العبد دا ما خبره چې د وین دا عبادت په نکاح کې او دا وین دا آزاد شي دې له خيار ثابتېږي کنه ثابتېږي زمون په نسبت باندې که زوج عبد دی او که حر دی دې له خيار ثابتېږي دا څه ده او دا ایمو ثلاثه په نسبت که زوج عبد دی نو خيار ولا ثابتېږي او که حر دی نه ثابتېږي او بیا دلایل کې تاسو مونږ ویلو ها دواړه پکې څه چې زوجها حر ازمون دلیل او زوجها عبد دا وی دلیل هغه وی چې زوج حر دی دې له خيار ځکه چې دې له عار نه دی او که زوج عبد دی د حر شوا دې له عار دی او عبد سره پاتې کېدل شرم نه ځکه خيار او موږ وایو نه خبره د عار نه ده خبره د عار نه ده مخکې د دنیا ته په دې حرم شو دا که حرم شنو مخکې نامه وه نو عار د کوم نه راغی اصل کې زیادت تملک دی که چېرته زوج سره دا حر شوه نو کوم زوج عبدي که حر دی دا هغه اختیار د طلاق څو ته ورسېده دریو ته ورسېد نو دا زیات د ملک د خاون په ځان منی کنه مکه په دوه مغلظه کېدله او په درو مغلظه کېږي دا څه پدې ښه وبه قال حدثنا الوليد بن حدثنا شوق ومروان قال تعالى عن عباد رضي الله عنه وعن عليه وعن ذات الوليد الذين جوابته وايي یو د کې حر دی بل عبد مثبت له ترجیحي فنافي پدې په اتفاق کې وخت دی عبد وو حریت راغلی څوک دا غزول حالت د تطوی عبد یادي او څوک دا نبی حالت د حریت دی غیله منتر دی لکه یو سړی وي پاک دی بل وي نجس دی نو حارث دا نجاست دی کنه دا مثبت دی د ترجیح ملاوي ها وبه قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا وحيد قال حدثنا ابي بكر عن جابر بن عبد الله عنه وعن قال المغيث بن عبد الله بن فلان من جد بريء ان ينظر اليه وعن في المدينه يبكي عليها وبه قال حدثنا ابو بن سعيد قال حدثنا ابو علي عن ابي بكر عن جابر بن عبد الله عنه وعن قال المغيث بن عبد الله وقال المغيث بن عبد الله بن فلان كان ينظر اليه يبكي وعن في المدينه قال شفاء صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن سلام عن ابي وهاب قال حدثنا قال عن عباس رضي الله عنه وعن جبريل تعالى يقال له مغيث كان يدعو اليه يدب فقال يدعو الامور التي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس انا ارجو من عند مغيث جبريل ويقول جبريل مغيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم وراجعته قال يا رسول الله ان تامرني قال امر كيف تطيق قال فلا احد سماق کے بعد فصل لشابته عبداللہ بن رجاء قال فلا شغل عن حكم ابراهيم على رجل راشد رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها وهم على المسجد الذي فأقام وفي على الإله والأسئلة والنعم فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشريعة وعلى فيها من الله جزاء شنو خيار ولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبيل النهار هو رسول الله عليه وسلم وتعالى كما كان يقول وفي ذلك النهار وقال شوق الله مقبول من ذلك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين مکرم طلاق په کوم طلاق باندې و چې څنګه کیوین کو په یوې وی یو بشي او په دوه وی درو شو کله ته ویل هغه کې څه دي هغه خط ما طالب له ورکړي وغیرہ ټول دي ها بیا سوې ها
جمعې پر ورځ راځم دا صحیح ده. زمون کور کې یو تقاضا د دعا کې الا د حاجتونو پوره الله د فتنو افاتونو مستر د طالبان معلمان قادران مدرسین او تازه بیماران دې دوه کې جل شفا صلی الله تعالی